دا د څلورم اګست دا دلته ستاسو دلته زموږ هر کال تاسو را بلو نو دا یو رسمن هغه نه دی یو پروګرام چې رسمي یو پروګرام وي بلکې دا زموږ د زړه نه د شهداو چې کومې د قربانۍ دي او د هغې سره زموږ کوم تړون چې دی د هغې سره چې زموږ کوم یووالی دی موږ یو خو د هغې پخلی کوو چې تاسو که موږ نه لاړې زموږ ملګري وئ تاسو زموږ نه بهتره وئ الله تعالی تاسو ته غوره درجې درکړې وي موږ لا د هغې قابل یا جوګه نه یو چې موږ هغه درجې ته ورسو نو موږ په دې کې ځان نه بیل مه ګڼئ څومره دا غم چې په تاسو دروند دی څومره چې تاسو د دې په تکلیف او سختۍ او په هغه تاسو دومره زموږ وروڼو ته دا سره رسمن خبرې نه دي دا یقینا د زړه د کومې نه دا خبرې د شهید درجه څنګه مولانا صاحب فرمایل الله تعالی خپله ورکړې ده زموږ خولې به ساغې ته هغه کوي چې دا ټول د الله په نیز ژوندي دي او دې ته خوراک رزق میلاویږي موږ ته د دې احساس نشته او نه موږ ادراک کولی شو د دې خبرې یو بل حدیث دی غالبا حدیث قدسی دی چې قیامت په ورځ به هر چا ته به نه وکړي شي چې تاسو چې کله دې جنت ته هر مسلمان لاړ شي نو هر یو ته به وویل شي چې تاسو کې څوک دی چې هغه واپس دنیا ته تګ غواړي نو غټ غټ علما به غټ غټ فقها به لوی لوی چې کوم هغه دې ځان ته سوی یا ټول بالتې په جنتونو کې به او یو سړی به په تغاړه کې نه دي چې ما هغه دنیا ته د تکلیفونو د غمجنۍ د دنیا ته مې راولېږه واحد شهید به داسې یو هغې چا به وایي چې جی یا الله ما دوباره ولېږه چې ستا په لار کې زه همغسې زه قرباني ورکړم او یا الله ما ته همغسې پروټوکول راکړه انسان چې شهید شي زموږ به سلامي وي پته نه الله تعالی هغه ته څنګه سلامي ورکوي چې هغه د جنت مزې پرېږدي د جنت مزې به پرېږدي خلاص هم دغسې ده که نه چې د جنت مزې به پرېږدي او وایي